بایزید بستامي رحمه الله زمانه ده د هغه په ګاونډ کې یوه ښځه راله د بار نه راله خو د ده په ګاونډ کې آباده شو پای کلي کې نو هغه ښځه بدکاره وه نو 200 روپۍ به یې اخیستې او د هغې زمانه کې 200 روپۍ خو ډېر غټ قیمت لرو نو 200 روپۍ به یې اخیستې او په هغې به یې بدکاري کوله بایزید بستامي رحم الله په خپل خانقاه کې ناست دی ذکر اذکار کوي مریدان راځي په دې دوران کې هغه کلي والا راټول شو وي باباجي ته خو په ذکر و اذکار کې په خانقاه کې مبتلا یې خو کلی تباه شو علاقه تباه شوه وی ولې څه چل دی وی یوه زنانه د بار نه راغلې ده او بدکارۍ کوي او خلک وله رامات دی ټول علاقه وله راماته ده بایزید بستامي رحمه الله وی ښه دا مسله ده او وی دا کوم ځای کې پاتې کېږي وی دغلته دا کور دی سبا چې سهار شو که نه بایزید بستامي رحمه الله خپل څادر په اوږه ور واچو ولاړو د هغې د ور سره خواته کېناستو اوس باباجي په د بدکارې زنانې د کوڅې سره ناست دی اوس خلک چې راځي دغې زنانه له دغې چکلې ته دغې بدکارۍ له راځي نو چې وګوري مخې ته باباجي ناست دی بایزید بستامي رحم الله ناست دی نو خلک واپس کېږي بیا هغه ته چې ګوري نو خلک واپس کېږي دننه زنانه ټوله ورځ انتظار وکړو نو خادم ته یې ویل وی دې ټایم ته خو به ډېر مخلوق راغلی او دا نن څه چل دی چې یو تن نه راځي ته خو چېرته معلومات وکړه څه چل دی خادم چې بار راووتو نو چې ویې کتل خلک راښکاره شي خو چې باباجي ویني نو واپس شي نو دننه لاړو ای ښځې ته وی په دروازه کې د یو بابا ناست دی خو چې خلک هغه ته ګوري نو واپس کېږي دننه ځکه څوک نه راځي بابا ځای نیولی دی نو ای ښځې ورته ویلو وی بابا ته وایه چې دا د ملنګانو او د باباګانو ځای نه دی دا د 200 روپو ځای دی دلته 200 روپۍ خلک ورکوي راځي دا د ملنګانو ځای نه دی چې ته دلته ناست دی وایه چې د دې ځای نه پاسه بل خوا زه چېرته خادم راغی بایزید بستامي ته وی ملنګ بابا دا د ملنګانو ځای نه دی دا د 200 روپو ځای دی د دې ځای نه پاسه دا ځای دی بدل کا نو بایزید بستامي ورته وویل وی دا ملنګ هم 200 روپۍ ورکوي دی له راغلی دی دی هم 200 روپۍ ورکوي هغه چې دننه لاړه ښځې ته وي هغه بابا خو چې زه هم 200 روپۍ ورکوم وی هله را دننه که زموږ خو د 200 روپو سره کار دی را دننه که بایزید بستامي چې را دننه شو دا زنانه ورته وی 200 روپۍ در سره شته وي او راوړي مې دي نو وی راکوه 200 روپۍ نو بایزید بستامي رحم الله هغه 200 روپۍ راوستې هغې کنجره ښځه چې و هغې له یې ورکړې نو دی ورته وی دا 200 روپۍ چې درکم نو بیا چې زه سوم ته به هغه کوي هغه ورته وی بس چې 200 روپۍ دې راکړې چې ته څه وایې هغه به کوم خو زما کار د 200 روپو سره دی وی ټیک ده چې 200 روپۍ زنانه له ورکړې نو هغه ورته وی وایه اوس څه کومه چې ته څه وایې زه به هغه کوم خو اوس څه کومه نو بایزید بستامي ځان سره په ګوډي کې کپړې راوړې وې ګوډې یې کولاو کړو د هغې نه یې کپړې راواغستې وی زه وامه چې پورې غسلخانې ته لاړ شړم بیا ولامبه او بیا دا جامې واغونده صرف دا وی ښځه لاړه غسلخانې ته دننه شوه وی لمبل او هغه جامې واغوستې چې واغوستې او رووت که نه زنانه د غسلخانې نه رووته نو ده ورته جانماز خور کړی و جانماز یې ورته خور کړی و په دې جانماز باندې ودرېږه او یو 2 رکعته نفل وکړه 200 روپۍ دې اخیستې که نه اوس خو چې زه څه وم هغه به کوې نو په دې مصله ودرېږه یو 2 رکعته نفل وکړه نو چې هغه ښځه په مانځه ودرېده که نه نو د الله ته لاس اوچت کړو وی الله ما چې څه کولی شو هغه ما وکړو الله زما دا کار چې تا ته یې ودرومه الله زړه زما په اختیار کې نه دی و زړه بدلولي ستا دي زما دکه کار الله چې ستا بیرته مې راوسته او تا ته مې ودروله اوس زړه بدلول دا زما په اختیار کې نه دي الله نور ته پوه شه کار دې پوه شه زنانه چې 2 رکعته مونځ وکړو که نه او سلام یې وګرځو الله ته په چغو چغو په چړا شوه وی الله دا زه څه کومه الله ما خو د خوشحالۍ ما خو د زړه سکون او د زړه خوشحالي اوس ولیدل الله دا زه په څه کې مبتلا یم الله دا چې څه مې کړي د دې راته معافي وکړه الله بیا دپاره به دا کار چېرته نه کومه مطلب مې دا چې د دیني خلکو سره کینئ او پاسئ کم از کم دعا خو به درته کوي په دې دعا به دې ژوند بدلېږي په دې دعا به دې زندګي بدلېږي دا مه ګوره چې دا څوک دی په لاره باندې فقیر ملنګ تېرېږي وایي ما ته دعا وکړه ما ته څه وکړه دعا وکړه دعا د خلکو نه اخله د نیکانو خلکو سره کښېنه صرف دې له ورښکاره کېږه وایي ما ته دعا وکړه کېدی شي دا دعا ستا زندګي بدله کړي دعا دې څه بدله کړي زندګي بدله کړي